په چمن او شاوخوا سیمې کې د اوسنۍ یخني بعده په چمن ښار کې په مختلف علاقو کې چې د موسمي ناجوړیانې پیدا سوي ولې د دې موسمي بیماریانو مختلف علاقو کې خبرونه راغلي د هغه بعد پاک فوج او فرنټیر کور چمن سکاوټ برګیډ په مختلف علاقو کې د پری میډیکل کیمپانو انعقاد شروع کړي د دې پری میډیکل کیمپانو په سلسله کې چې د نن اوسنۍ کوم پری میډیکل کیمپ دی دا د چمن د ریلوې په علاقه کې لګول شوی دی چیرې چې د صحت سهولیات نشته او د دا علاقې سیمې چې دي کم خلک چې دي ماشومان بزرګان هغه د مختلفو ناجوړیانو سره مخامخ وو پر دې باندې زما سره خبرو کولو لپاره ځینې خلک د دې علاقې دا موجود هغو سره به خبرې کوو تاسو څه ویل غواړئ پری میډیکل کیمپ دلته لګېدلی او صحیح دی دا خبر صحیح دی د غریبان خلک بیخي ډېر سال سے پراته دي زموږ بیخي کال کدون سے پراته دي دا مشان د موږ غریبانو ته خلکون د بیخي دوايان د شان د ګرد درکې موږ پاک فوج دلته پری میډیکل کیمپ لګولی دی داسې پری میډیکل کیمپ ته تاسو په کوم نظر ګورئ بالکل دا کوم آرمي والا چې 11 پنجاب چې کوم ټیم دغه لګولی دی د دوايانو کیمپ لګولی دی دا ډېر ښه اقدام دی اخیستی دی دلته غریبان خلک سه دلته نوي نوي ناجوړې پیلاو سوي دي نو موږ د دې شکرګزار یو موږ په دې چې دی داسې فخر کوو چې دی داسې اقدام پورته کړی دی دا خو ډېر ښه کار دی موږ د چمن لپاره غریب دغه دی چمن ډېر غریب دی دا ډېر ښه کار دی او دلته دوايانې راوړي ډاکټرانې راغلي دي او ښځې ډاکټرانې هم راغلي دي بس موږ د دې کور ودانۍ وایي دا باید هر کله وي دا شی په میاشت کې په هفته کې دا چې هر کله دا خو ډېر ښه خبره ده تاسو د پری میډیکل کیمپ ته په حواله څه ویل دغه کیمپ چې دی دا ښه کار دی ښه د چمن د عوام دپاره او موږ دغه یو خواست کوو ښه چې دا هر کله وي او د دا کیمپ موږ ډېر شکریا ادا کوو فوج دا کوم میډیکل کیمپ لګولی دی دا یو ډېر د خیر کار یې کړی دی او موږ د دوی څه دا خو خواهش لرو چې په آینده وخت کې هم د خیر قدم واخلي چې د چمن ولس ته یو نور کیمپونه ولګوي او د هر علاقې او هر کلي ته دا کیمپ ولګوي او دا زموږ د ضلعې دپاره او زموږ د ملک دپاره یو لوی کامیابي او غټ قدم دی د خیر قدم دی مننه دا و د دا ځای اوسېدونکي خلک چې هغو زیاته کله چې پری میډیکل کیمپ چې کوم انعقاد دی هغه ډېر ښه یو اقدام دی پاک فوج او فرنټیر کور دا رقم مزید پری میډیکل کیمپونه لګوي په دا علاقه کې چې کوم قبایلي رسم و رواج مطابق کوم زنانې دي هغه زنانې ډاکټرانې ګوري جبکې چې کوم خلک دي نارینه دي هغه مردانه چې کوم ډاکټرز دي هغه یې ګوري پاک فوج دلته د دواو یو ډېر غټ کیف هم راوړی دي چې په دا ځای کې نه صرف مفت علاج معالجه وسول بلکې مفت ادویات هم ورکول کیږي